بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ورونو او خویندو، زموږ ټولنه، زموږ عزت، زموږ دین، دا ټول هغه امانتونه دي چې الله تعالی موږ ته راکړي دي. مګر کله چې غوسه، بېحوصلګي او دا رقم ناسمې فیصلې رامنځته سي، نو دا امانتونه له خطر سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې یو پیښه رامنځته سوه چې زموږ د ټولنې لپاره د عبرت یو لویه نمونه ده. یو ځوان چې هغه په خشم سوی دی یا چا په خشم کړی دی، راغلی دغه غلطي ځینې سرزده سوه چې یو ښځه په سوکانو باندې ووهله. د ده د عمل اخلاقا شرعا دا قابل مذمت عمل دی او بد عمل دی، ځکه اسلام د ښځو عزت ته لوړ مقام ورکړی دی. نبی علیه السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې هغه د خپل کور والا سره ښه، او بیا فرمایي وانا خیرکم لاهلي، او زه په تاسو کې ترګردو د خپل کور والا سره ښه تعلقات او ښه اخلاق کوم او ښه ژوند تېروم. نو ګوره، زموږ نبي چې کوم دی هغه ښځې ته عزت ورکړی وي. نو چې د خپل ښځې عزت ته کوې، تا ته د خپلې ښځې د عزت کولو حکم دی، نو د پردۍ ښځې په طریقې اولا هغه ته به عزت ورکوې. خپل پر ښځه لاس پورته کوی سي، لیکن پر پردۍ ښځه باندې لاس هم نشي پورته کولی. دا حرام کار دی، دا ناجایز کار دی. نو پردۍ ښځه چې کوم ده، په پښتنو کې هم پر پردۍ ښځه باندې ته لاس نشي پورته کولی، او شرعي طور خو ته دا نشي کولی. دا بد عمل دی. دا نو د دې عمل چې کوم دا قابل مذمت عمل دی چې دا سړي څخه یا قصدن کړی دی یا ځینې صادر رسولو انسان دی، غلطي ده، ځینې وسوله، بس دا کیسه ورسره حل کړي. نو چې اسلام د خپلې ښځې سره هم د ګزارې حکم کړی دی چې ښځه به اول ورویې نه، چې هر څو بد اخلاق وي، بد کردار وي، بد زبان وي، او نو هغه ښځه چې کوم دی د هغې سره به ته ګزاره کوې. وینې، بستره ځینې جلا کړه، مور سره ګایږه، خوابدي سه. دغه وروسته چې کوم دی که چېرې نه برابرېدل، په آخر کې الله فرمایي فاضربوهن، بیا دا ښځې ووهئ. خو هغه وهل هم د شریعت په حدودو کې چې هډ بیا نه ماتوې، تر ویښتانو دغه بیا نه کشې، او دا رقم بدن بیا نه ورشنه کوې. اگر دا وهل په اسلام کې دومره قدر آداب لري. نو دا نه دی چې خپله ښځه چې وهل یې جایز دی، هغه هم په یو حد کې دننه، نو پردۍ ښځه چې کوم دی هغه ته لاس هم نشي وړلی. دا بد عمل سوی دی، دا قابل مذمت عمل سوی دی. اوس چې کوم دی څه وخت چې دا واقع راپېښه شوله، په کار دا وایي چې دا ځوان بس دا غلطي منلې وای او معافي حاصل سوی وای، او دا ښځې چې کوم دی هغه یو څه احسان ورسره سوی وای، نو به کیسه بس ختمه سوې وای. خو لیکن دغه د بدمرغه دغه واقع راله میډیا لره، او بیا په میډیا کې چې کوم دی هغه بل رنګ یې واستي، او بیا چې کوم دی هغه یو د بل خلاف ویډیو جوړېږي، او یو بل چې کوم دی هغه ته بې عزتي رسېږي، یو بل ته ښکنځاوې کېږي. نو دا چې سلو دا عمل چې کوم دی دا یقیني قابل مذمت عمل دی. که دا واقع هم ده، دا هم قابل مذمت ده. د هغه بعد چې کوم حال جوړ سوی دی چې بیا په مسجد کې خلک راجمع کېږي او د هغه ښځې خلاف چې کوم دی هغه خبرې کوي، دا هم قابل مذمت عمل دی. دا ښه عمل نه دی، ځکه د ښځې سره سړی په سر کېږي نه. پښتانه فرمایي چې د ښځې سره او د چیني سره به په سر کېږي نه. نو نن زموږ هغه کسان چې کوم دي سجده کسان، هغه په مسجد کې ناست د ښځې خلاف چې کوم دی هغه بیانونه کوي چې دا بد کرداره ده، پلانۍ ده. نو د یو مسلمان عزت خوندي کول دا لازم کار دی، دا د اسلام آداب دي. چې ګورې یو سړی که کردار وي، هم به ته د هغه پر دغه باندې چې کوم دی هغه پرده چې ښکاره کوی، اما دا زموږ اسلامي آداب دي. نو په دې وجه باندې اوس دوې ډلې جوړې سوې. یو طرف ته دفاع کوي خلک د دې عمل، بل طرف ته چې کوم دی هغه یې مذمت کوي. په دا مذمت کې چې کوم دی هغه څه صحافیان هم رالو، هغه خپل اواز پورته کوي، هغه ښه کار وکړي. لیکن بل طرف ته چې کوم دی هغه تجاوز وسو په دې صحافیانو باندې، چې هغو ته دمکیانې، هغو ته بدرد، هغو تصویران په غلطه طریقه باندې جوړول، او بیا پر میډیا باندې شایع کول، هغو ته دمکیانې ورکول. او بعضې صحافیان خپل میډیا باندې راغلو، هغه دومره په خشم ولو چې هغو د خولې څخه هم ښکنځل ووتل. دا ښکنځل د څه وجې د دوی مجبوره کړل سوي. زه نه وایم چې دا ښه کار کړی، لیکن چې هلته دوی ته کوم پیغامات ورموصول سوي دي، هغه دوی مجبوره کړي چې دوی را په میډیا باندې دا رقم درې درانه کسان دي، لیکن دغه الفاظ تر خولې ځینې ووتل. اسلام چې کوم دی هغه موږ ته د صبر او د زغم او د بخښنې درس راکوي. په کار دی چې دا واقع کسه ګوره، که صبر سوی وای یا غوسه کنټرول سوی وای، نو نه دا واقع به نه راکوي. غوسه کنټرول کړې وای یا ښځې کنټرول کړې وای، یا یو بل ته چې کوم دی هغه صبر سوی وای. وینې، یوه چې کوم دی هغه ناجایزه کړی، بل صبر کړی، بل ناجایزه کړی، بل صبر کړی، نو به دا نه راکلی. یا بخښنه کړې سوی وای، یو ناجایزه کړی، بل بخښلی وای، نو به هم دا شی نه راکلی. نو په دې وجه باندې اوس چې دا واقع پېښه شوله، نو په کار دا دی چې دواړه طرفونه
اوس څوک هغه د زغم څخه کار واخلي په هغه وخت کې نه اوس پکار دی چې اوس د یو بل سره بخښنه وکړي او د صبر څخه کار واخلي د زغم څخه کار واخلي نو به کیسه حل شي او یو پر بل باندې احسان وشي او که چیرې دا طریقه باندې دا مسله نه شوه حل جنجال به نور هم سره زیات شي نتیجې چې کوم دی هغه دا جنجالونه لري نو دا مسله یوازې د یو ښځې یا د یو سړي یا د یو کور د بل کور سره یا د یو کلي د بل کلي سره دا مسله نه ده دا خالي د کربلا مسله نه ده د کربلا اوس کربلا خلک چې بازار راسي هغه خلک ویني د کربلا مسله بولي لیکن دا زموږ د پښین خلک چې بیا کوټله لاړ شي دا د پښین مسله شوله موږ ګر پښین په دې باندې بدنام وي او دا رقم بیا د کوټې مسله هم ده دا کوټې والا چې بیا ولاړ شي کراچي لره دا زموږ د ګرد بلوچستان مسله ده بیا چې دوی بلوچستان والا دا کار کړی دي نو ګور دا دی نه دی چې د یو کور دا زموږ د پوره پښتني علاقې دا د هغه صورت چې کوم دی هغه ښکاره کوي په کار نه وای چې دا مسله میډیا له راغلې وای نه صحافیانو دا مناسب و چې دا شی په میډیا شایع کړی وای هغه چا چې دا ویډیو کړې وله اوس په دې کې دوه طرفونه کېدای شي هغه په ښه نیت باندې کړي لیکن دا مسله سره ولاړه غټه شوله نو اوس مجبوري د دواړو طرفینو څه دي کېدای شي صحافیانو او دغه چې کوم هغه د دې نقطه باندې چې د ظلم خلاف اواز پورته کړی شي او بل طرف ته چې کوم د اواز پورته کېدو کې دا دی چې زموږ د معاشرې هغه شکل او صورت هغه ولاړې بد ولاړې ښه نه دی تللی دا ښه ایمیج نه دی زموږ لپاره په دې وجه باندې نو تجاوزات د دواړو طرفینو څه شوي دي پکار دی چې بل ته چې کوم هغه بخښنه او صبر او زغم وشي د پښین مشایخ علما او قومي مشران باید د دې مسلې ته سنجیده نظر وکړي که دا مسله په حکمت باندې حل نه شي نو دا به د یو نوي فتنې سبب جوړ شي درمنو ورونو د سوشل میډیا غلط استعمال د بېعزتۍ دپاره دا رقم د جګړو او د شخړو د خپرولو دپاره یا د یو بل د بېعزتۍ دپاره یا یو بل ته د نقصان رسولو دپاره دا مه استعمالوي دا ټول هغه عوامل دي چې زموږ دغه معاشره دا وبدۍ له بیایي زموږ معاشره خرابوي راسي چې موږ تاسو صبر زغم او مقابل طرف ته د احترام هغه جذبه په زړه کې پیدا کړو نبی الله پاک فرمایي الله فرمایي چې انما المؤمنون اخوه بېشکه مؤمنان دا ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم تاسو صلح وکړئ د دوه ورونو په مابین کې نو اوس دا دوه کورنۍ په مابین کې د دې زنانې چې کونډه ده او ظلم ورباندې سوی دی پکار دی چې هغه عام مسلمانان دا نور مخور خلک دا راسي د مابین کې دا صلح وکړي دا تیربیر سره وکړي یو بل ته عفو وکړي نو مسله سره حل شي نو زموږ پیغام دا دی موږ پیغام واضح دی فتنې پر ځای باندې روغه جوړه وکړي د تشدد پر ځای باندې بخښنه وکړي او د انتقام پر ځای باندې صبر وکړي